د توحید خلاف جرګه هغه مکوا. اوس په دې سوره بیا سوره مومن کې وې مومن شاه او سوره سجده کې ویلو سجده وکړه الله ته. شورا کې وې په دې مسله باندې مشوره شوی و. سوره زخرف کې وې منافقت مکوا. دخان کې وې ګوره که منافقت دی وکنه لوګي بشي. او دلته چې کم دینو ویو که منافقت دی وکه شګي بدنه جوړ شي. او بیا وی د محمد صلی الله علیه وسلم تابع شه. رستو سوره محمد ده نو بیا ور پسې فتح ده نو الله به فتح درکي غلبه به درکي. حامیم الله پویږي په معنا د دې حروفو. تنزيل الكتاب راتل دې کتاب من الله د الله تر طرف نه دی چې زور اور دی او حکمت والا دی. ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی منګه برو کتا او سچ په مان دي کې دی الا بالحق مگر د پارا د ښکار کولو د حق او د پارا د نیټي مقرري تخویب. والذین کفروا آګسان چې کافران دي اما انذروا دا عذاب نه چې دوی يرول شي مورزونه راس کوي. مطالبه د دلیل د مشرکنا. قولو پیغمبر آرایتم خبر را کئی ما تدون من دون اللہ دغا چی تاسو را بلی سوا دا اللہ نا ارونی ما دا خلقو من الارد اخای ما تا سی پیدا کردی دی دسمکنا ام لهم شرکن بی السماواتی کنا دا دیر پارا برخ دا پا اسمانونو کی اسمان کی ورسی سشتا نو بی دلیل خبر خسوک نمانی ویتونی بی کتاب روڑے مال کتاب من قبل هذا مخکد دینا او اثارت من علم یا نقل شوید دلیلنا. یو مانا دادا چې سمنقول دلیل منقول راوڑی داسی دلیل چې هغه نقلی او پای کې چې کم دینو استاسو د عقیدې جوازی. علامه نشابوری ذکر کوي چې ما رویا عن اسلافی کوم هغه دلیل لاوړی چې هغه ستاسو د مشرانو نه نقلی او هغه دلیل هغه شمارلی شي. ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې. یا علامه قرطبی ذکر کوي چې داسې دلیل لاوړی والدلیل المبین علی هذا المسلک الذي سلكتموه کاره دلیل راوړی په هغه مسلک باندې چې په کم باندې تاسو روان یې. دلیل راوړی ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې. ومن ازولو چې دلیل نشتا به دلیل رواني او شرک کینو الله وی سوق دې ډیر گمراه سوق دې لوی کافر سوق دې کافر به سورۃ الفاتر سورۃ فاتر 14 کې هغه ذکر شوی چې ومن ازولو سوک دے لوی کافر لوی گمراہ غٹ کافر ممن دا چانا ہے دو من دون اللہ چرا بلی سوا دا اللہ نا منغ سوک لا استجیب لہو چی قبولیت نشی کولے دا پارا الہ یوم القیامتی تروزی دا قیامت پوری. وہمو او دغا آلہا باطلبا وان دوائیہمو دی دا چغینا غافلون نا خبر ایو. ہاستا دا چغینم نا خبر دی تا تے پتہ نلگی. او ذکر کئی سراج المنیر خازن وی کلمه د من د پاره د ذویل قولو دا ملائکو عیسی او زیر علیهم الصلاۃ والتسلیمات له شامل ده غیر مختص بالاسنام بود اور خاص نه ده. هدارنګ علامه روح المانی وی کشاف وی چې هر معبود من دون الله مراد ده من الجن والانس والاوثان کاغه پیری ده که انسان ده او کبوت ده. خدا بچ کم دین اسره هاد دی مراد دا ان عبادت داغي مراد دی چې دارچا عبادت کړي یو. د دیو جنا علامه عطار ذکر کوي خپل بچی ته نصیحت کوي هغه وی هر کې خوانه د غیر حق را ای بسر نیست در عالم ازو گمراه تر ارسو چې د الله نه سوا د بل چا نه غواړي نو په مخلوق کې داغه نه بل گمراه نشته ری. وی هر کې خواهی از خدا خواه ای پسر نیست در دست خلای خیر و شر
هر څه چې غواړي بچیا د الله نه غواړه او د مخلوق په لاس کې خیر او شر نشتا. علامہ حالی ذکر کئی وہی کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر. د بت سجدو کی بت سجدو کی نو آئی تا خلق کافر ہوئی. کچرتا پستورو کی داسی سا کمال امنی اگی تا خلق کافر ہوئی. جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر کرے سجدہ تو کافر. چې دا الله د پاره زوی ثابت کی نو هغې ته هم خلک کافر وایي. او اور ته ښکته شه مجوسی دی نو هغه ته هم خلک څه وایي؟ هغه ته هم خلک کافر وایي. مگر مومنوں پر کشادہ راہے، مگر مومنوں پر کشادہ راہے، عبادت کرے شوق سے جس کو چاہے. مومنانو تلار فراخه ده، ہاں جسے خوخی دی چاہ عبادت چکی بس کئیے. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، اس سے آو شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے. ہاں مزارونو تزی آلتا نظرونو منختی کئی د شہیدانو زینو تزیل تکی دعاگانی داغی نغواڑی. نہ توحید میں کچھ اس سے کچھ خلل آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. او بیان په توحید او ایمان کې فرق نه راځي. بس دته خبره څه ده؟ دته لار هغه چې کم دینو کولاو ده. ایمان نه خرابېږي، اسلام یې نزي، ځکه دا د خپل مسلمانی ده. وهم عن دعائهم غافلون، او دغه علیها باطل وا د دې د چغې نه خبره یو. تخویف وایدا او شرن ناس کان لو مادان، کلا چې راجم کړي شي خلک نو شی با د دې لپاره دشمنان د علیها باطلا وکانو به عبارتیم کافرین، او شی با د په عبادت د باندې کوپر کون کی زجر. کلا چې ولستل شي په دې باندې اتونه زمونږه بینات واضحه. قال الذين كفروا، وایا کسان چې کافران دي، للحق حق تعالی ما جاءهم، هر کلا چې راغې دوی ته دا د جادو ښکارا. ام یقولون افتراه، ام په معنا د بلکې وای دی د ځانه جوړ کړی دی. قولوا پیغمبرای نفتریته، کچری ما د ځانه جوړ کړی. فلا تملکون لی من الله شیئا، نه مالکان تاسو زما لپاره د الله د عذاب نه څه شي. هو عالم، الله خپویږي بما پغا تفیزون فی، چې تاسو پکې شروع کوئ، تاسو پکې نه نوځئ. کفا بی شهیدا بیني و بینکم، کافی دی الله گواه په منځ ما او منځ تاسو کې. الله دې بخون کې او مهربان. اثبات د رسالت. او پیغمبره ما کنتو بدعا من الرسل، زنه ما ناشنا په پیغمبرانو کې، ناشنا پیغمبر خونی بلکې زما دا خبره نور انبیاء هم کړي دا. وما ادري، او زنه پویګه ما یفعل بی، چې سبا کولې شي ما سره، ولا بكم نو تاسو سره. یعنی دوی ولای اعتراض کو چیرې هداته چې سوای نو دا مخ کې چا نه دی ویلي. نوې پیغمبر ته الله ورته وایا چې زه ناشنا نه ما، زه د هغه انبیاء تابعدارم کوم چې مخ کې راغلي دي. وما ادري، او زنه پویګه ما یفعل بی، چې سبا کولې شي ما سره په دنیا کې، او نه پتا سو باندې چې تاسو سره الله سره کوي. ها نو ته دا خبرې شکای وای ان تبی الله ما یوها الیا، زتا بيدار نه کوم مگر دا چې وای کولې شي ما تا او نیم زو مگر يرون کې ښکارا. قولوا پیغمبر ارایتم خبر را کې ان کان من عند الله، دا شرط شو ان کنتم ان کان من عند الله، که چریوی دا قران د الله تر طرفنا، وکفرتم بی، او تاسو په کفر کوي نو جزای محذوفه ده. الستم ازوال الناس، ولی تاسو بیا بلاری نه، یا الستم ظالمین، تا ظالمان نه. وشهدا شاهدو من بنی اسرائیل، گواہی کړي دا یو گواہی کوونکی د بنی اسرائیلونه. څوک دی؟ موسی دی. علامه خازن وای یادارنګي تورات مراد دی چې هغه گواہی کړل، یعنی جاشی مراد دی. الله اکبر کبیره. مطلب داره چې تورات
هغه دا گواہی کړې ده چې دا قرآن حق کتاب دی او دا پیغمبر حق پیغمبر دی. په مثل لري باندې په امنا ایمان راړو او تاسو تکبر کوئ، یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. وقال الذين كفروا ویل با کسانو چې کافرانو للذین آمنو په بار دا کسانو کې چې مؤمنان دي، یعنی دې صحابو ته به ویل مؤمنانو ته به ویل موږ ته پته ده که دا ایمان او دا اسلام حق وي نو تاسو به زموږ نه مخکې شوي نه وي. وایي موږ ته پته ده چې دا حق نه دی، دا صحیح دین نه دی، وایي بیا به موږ منلی خو چون کې دا صحیح دین نه دی ځکه موږ نه منو. وشهد شاهد من بني اسرائیل او گواہی کړی وه لو کان خیرن که چرې وی دا ایمان غوره یا دا قرآن غوره وی یا دین د محمد رسول الله غوره وی ما سبقونا الیه دی بنو مخکې شوي زموږ نه الیه دیتا و اذ لم یهتدو اس تعلیلی دی، یعنی کله د دې وجه نه چې دی هدایت ونه موند په دې سره نو وایي دی دا دروغ دی پخوانی دی وایي دا دروغ دی. د دې وجه نه سب ما سبقونا الی کم کار ته چې صحابه کرامو سبقت کړی دی مخکېواله کړی دی نو هغه کار را ټینګول په کار دی. حافظ ابن کثیر ذکر کوي چې کل قول و فعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه، کم قول او فعل چې د صحابو نه ثابت نه دی ناغي ته بدعت وایي. لانه لو كان خيرا لسبقونا الیه، ولی کپاغي کې خیر او یو کار دسه دی چې هغه نیک عمل لې او په ظاهر باندې خخ کاری وې دا څه دی دا نیک عمل لې او دا چې کوم دی نو څه شی دی دا نیک عمل لې او دا به منګه کو پوښوي نو دا وې که صحابه مطلب دا دی چې ک نیک عمل وینو په کار دا دی چې صحابه ورته مخ کېتلو لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها، وإذا هغه یو خصلت نه ده پرې د خیر مگر هغه ورته جلتی کړی دا هغه ار یو کار د خیر هغه کړی دی او چې صحابه نه ده کړی پته لګي چې دا کار بیا د خیر نه ده. د دیو جنا یو کار د صحابه نه ثابت ته نو پاغه باندې د بدعت اطلاق بیا نشي کولای. لکه حافظ ابن کثیر وایي لکه بعد یاران هغه چې کم دین شل لکادو تراو ته بدعت وای یا دویم بانګ د جمعې چې دین هغه ته بدعت وای نو دا خبره داغي غلطه ده او داغي وجه دا چې د صحابه قول او فعل دا حجت ته دا دلیل دی. هغه زمونږه مقتدیان دي او زمونږ پاغي پورې اقتدا ده ځکه دا دین منگ تا داغی پا واسطه باندې را رسیدل دی. علماء ذکر کئی گورا اگر عثمان مطعون شوت قرآن مطعون شوت کچرتا پا عثمان کی عیب راو باسی نقصان دی ولا بیان که نو قرآن بانی دی سو لگو طعن ولگو قرآن تا دی بدویلا د دیو جنا زکا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن سے دی راجم کرے. واجبہ کاردار دی بعضی خلق دسی دي چې هغه په اره مسله کې صرف بخاری هغه چې کم دی نو مني او دې ځای کې زه ناشنا خبره دا وایم چې عجیبه پروګرام دا دی چې دې ځای بخاری نه مني. د عثمان رضی الله عنه دویم بانګ د جمعې چې دی دا 12:30 والا چې کم بانګ دی دا د بخاری نه ثابت دی. بالکل بخاری کې دې باندې روایت شته دی. اوس چې دې باندې بخاری کې روایت شته تر امام بخاری مقلد دی اسی خوای چې زه مقلد دی غیر مقلد یم دا خبره دی غلطه ده استانه بغیر چاره نشته تقلید نه. د پیغمبر سوال سوکاله وشو دا د منځ کې چې دا څومره واسطه راغلي دا ټول تقلید دی تابعداري ده تقلید دی داغي خبره منلی که امام بخاری منی نو ام مقلد که امام ترمذی منی نو ام مقلد دی. یو سړی به خامخا بچا پسې رواني پوښوي. امام بخاری د رسول الله د دربار نه دی را پاسېدل چې داغه نه لیکل کړي حدیث او بس تا ته سره هغه چې کم دینو تا ته بخاری کې خود چې دا بس ستا کتاب شو. د دې وجنا د صحابه کرامو هغه چې کم دینو
قول او فعل هغه ته بدعت ویل نه دی پکار، دا ظلم دی، زیاته دی. او بانګ نه مني او قران مني، بیا خدام کې دا وکنه چې دام نه منه، خبره ختمه بشي. حد دی وجنا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمای اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، من پس روان شي زمون قدمونو پوری او بدعتونه مکوي، ستاسو لپاره زمون آثار او زمون قدمونه دا کافی دي. کوم پس روان شوي نو دا د کافی دي. نو وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، کلا چې دی هدایت حاصل نکا پدی باندې، وسيقولون حاضر دا چوای بدی هذا افکن قدیم، دا دی دروغ پخوانی. دلیل نقلی ومن قبلی کتاب موسی، مخکې د دینا کتاب د موسی علیہ السلام او اماما چې مقتدا او رحمتو، وهذا کتاب احقاف یولسم دولسم آیات، وهذا کتابونو او دا عظیم شان کتاب دے مصدقون تصدیق کون کے دے لسان عربیہ وجبد عربی کی دے لینذر الذین ظلموا، د دې لپاره چې ویریا کسان چې ظالمان دي، او بشرا او زیر دے للمحسنین لپاره د نیکانو. ان الذين قالوا ربنا الله، قننا کسان چې وای رب زمونږ الله دی، ثم استقاموا بیا مضبوط پاتش پدی باندې، فلا خوف علیهم، نبا یری پدی باندې، ولا هم یحزنون او نبدی غمجنی، اولئک دا کسان اصحاب الجنت جنتیان دی، خالدین فیها ہمیشوی پدی کے جزاء بما کانوا یعملون، دا بدل دا دی وجنه چې دی کوي. ترغیب الی الاعمال الصالحه، ووصینا الانسان، حکم کړه موږ انسان ته به والدای په بار د مور او پلار د کې احسان اند نه کوي چې دی سره نیکی کوا. حملت امه، چې بار کړه دلرا مور د قرآن په تکلیف، ووضعت او زیګی دلرا قرآن په تکلیف، او حمله او په غی کې ګرځول د دلته حمل نه مراد غی کې ګرځول لی، و په سوالو او کټ کول د پایونا، 30 شهرا دا دیش میاشت دی، حتی تر دې پوری ځا بلغا، کلا چې ورسیږي اشد او ځواني دا و بلغ 40 سنه، او ورسیږي 40 کالو تا. قال دی رب ورب می اوزینی مال طاقت راکا، ان اشکر نعمتک التی، چې زه شکریا ادا کوم د نعمت ستاغه انعام تعالی چې تا کړه په ما باندې، وعلى والدی او زما په مور او پلار، وان اعمل صالحا، او دا چې عمل وکم نیک ترضا، چې ته خوشاله شي او ته په راضي شي. واصلح لی، او نیکان جوړ کا زما د پاره، په ذریتی په اولاد زما کی، یا اصلاح راولی زما په اولاد کی. ان توبت الیک، یقینا ز توبه وباسم تا دا، او زم د تابعدارونه. نو اولئک الذین، د دغه د پاره بشارت چې کوم منون کی دي، دا کسان تقبل عنهم قبل د دین حسن عملو، خستغا چې دی کړي ونه تجاوز وان سیئاتهم، او معافی کو د دې د بدونه، پی اصحاب الجنه، یعنی انت پی اصحاب الجنه، ته په جنتیانو کې. ګور داسې ونول چې انت فی الجنه، بلکې فی اصحاب الجنه. نکته دار چې یوازې بنئ ځکه خوشحالي هغه په ګڼه مزه کوي، نو تبا په جنتیانو کې، مطلب تا سره به نور ملګری همي. وعده صدق الذی، وعده رښتینی هغه کانو یادونه چې دې سره وعده کولې شو. والذی، دویم قسم چې هغه نافرمان دی، اوس هغه ذکر کوي. والذی، هغه کس قال لوالدیه، چې وایي خپل مور پلار ته، او فلکما هلاکت دې ستاسو لپاره، اتایداننی، تاسو ما سره وعده کوي، ان اخرجا، چې زبر اوستل شم د قبر نه، وقت خلت القرون، یقینا تیری شوی دی پیړی من قبل مخکې زمانہ، او یوم نه دی را پورته شوی. نو زبا څنګه را پورته کېږم؟ وهما یستغیثان الله، او دا دوانا فریاد کې الله ته، ویلکا خوار شي آمین، ایمان راوړه. ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله حق ده. ويقول دی وای ما هاذن لله الا اساطیر الاولین، مگر کسی دړم بنو خلقو دی. اولئک الذین، لا کسان حق علیهم القول، ثابت شویدا پدی باندې وینا د عذاب، پی امامین مع امامین، پی په معنا د مغا سره دا غډلونه چې تیر شوی د مخکې دین د پیریانو انسانانو نه، یقینا دی تاوانیان. ولکل درجاتون، دار یو عمل کوونکی د پاره درجه د ما د عاملو چې دی کوي. ولیوفیهم، او دیر پاره چې پوره ور کې دی ته بدل د عملونو د دی،
او په دې باندې به ظلم نه کولی شي. و یوم یورز الذین تخویب په هغه ورځ باندې چې پیش پکړی شي کسان چې کافران دي په اور باندې الله به ورته وایي اذهبتم طیباتکم یقال لهم دې ته به ویلی شي چې اذهبتم طیباتکم یا دا چې په معنا د اخستم دی اغستې وي تاسو مزې په ژوند د دنیا کې مزې مو دنیا کې کړی دی اوس تله مزې نشته دی حاصل کړی وي تاسو طیباتکم ښایسته رزقونه په ژوند د دنیا کې واستمتعتم بها او تاسو پایدا اخیستې وه په دې باندې والیوم نن ورځې تجزونه تاسو له به بدله درکولی شي عذاب الهوني د عذاب سپکوونکي بما کنتم تستکبرون د دې وجې نه چې تاسو تکبر کوئ په ځمکه کې په ناحقه وبما کنتم تفسقون او د دې وجې نه چې تاسو نافرماني کوله. واذکر اخا عاد دلیل نقلی د عادیانو او دارنګې د حضرت هود علیه السلام نه یاد کا یو تن د عادیانو نه اذ انذر قومه کله چې وایي را خپل قوم بلا قافي په ډیرکو د شګو کې احقاب دغه ځایونه د شګو مقامو په هغه ځای کې ورته دعوت ورکه وقد خلت النذر یقینا تیر شوي یرونکي من بین یدی مخکې د ده نه یا نذر نه مراد پیړۍ دي قرون پیړۍ دي چې د دې نه مخکې ډېرې پیړۍ تېرې شوي دي او وروستو د ده نه الله تعبدو دا مسئله ورته وکړه چې بندګي مه کوئ مګر د یو الله انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لوی نه. قالو دوی ویل اجئتنا ای ته موږ ته راغلی لتافکنا عن آلهتنا چې ته واړه موږ د عبادت د خپلو خدایانو نه فاتنا بما تعدنا راتلو که موږ ته په عذاب چې ته دې موږ یری ان کنت من الصادقین که چېرې ته یې د رښتونو نه. قال دوی ویل انما العلم عند الله یقینا علم د قیامت د الله سره دی علم د عذاب د الله سره دی چې کله به الله عذاب را لېږي. وابلغکم او زه رسوم تاسو ته ما ارسلت به هغه چې زه رالیږلی شویم په هغې باندې لیکن زه وینم تاسو یو قوم جاهلانو. فلما راوهو کله چې ولید عذاب وی عذاب راوله نو عذاب پهله راوسته کله چې ولید عارضن په شکل د وریځ کې یو معنی دا ده یا عارضن پلنه وریځ وه او مستقبل اودیتهم مخامخ راتلونکي وه د دوی دالانونو ته نو قالو دوی ویلو هذا عارضون یا دا ده په زبان حال سې ویل د دې دا حال داسې شو چې زله خیره باران به اوس وشي ځکه ډېر وخت باران نه یا په زبان حال سره په خوله باندې ویل چې ورېځ راغلې د خیره سه الله به باران وکړي. قالو دوی ویل هذا عارضون دا وریځ ده ممطرونه باران کوونکي په منګه باندې. الله وایي نه 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 بل هو ما استعجلتم بلکې دا عذاب دی چې تاسو په تلوار غوښتلو به دی لره ریحون دا بادو پدې کې عذاب دردناکو تدمر کل شیء هلاکو یار یو شی بیا امر رب بیا په حکم درب فاسبهو نسدی وګرځیدل لا یرا چینل شو الا مساکنهم مگر کندرات د دوی کندر ښکارېدلې نور وتا نور سم نخکارېد. کذالک دارنګې نجزی القوم المجرمین منګه بدل ورکو قوم مجرمانو ته. ولقد مکناهم فيما مکناکم فيه یقینا موږ طاقت ورکړو دي ته هغه څه کې چې تاسو ته پای کې طاقت نه درکړی. مطلب دا دی چې د بعضې خلکو به دا سوچي چېرې عذاب به پې ځکه نه راغلی چې د هغې سره به څه وسایل نه پوه شوې طاقت به نه د عذاب د لرې کولو او هغې به ساینس نه ویلی ټیکنالوجي به ورسره نه وه او موږ سره خو ساینس او ټیکنالوجي شته دی نو موږ به څه شو بچ شو. الله وایي هغې له مې داسې طاقت ورکړو چې هغه طاقت تا سره نشته هغې به په لاسو لګیو او ګټې به یې تراشلې ته په مشیندرو باندې تراشي ماربلې ته په څه جوړې په مشینانو او هغې به په لاسونو باندې تراشلې دومره طاقت مې الله وی ورکړو. که ته ویره د هغې به غوږونه او سترګې او زړه به یې نه و ځکه به نه پوهېدله وایي نه نه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة ګرځولو موږ د دې لپاره غوږونه او سترګې او زړونه نو فما اغنی عنهم پیدا ورنکړه دې ته وګونو د دی او نه سترګو د دی او نه زړونو د من شی د څه شي ولې اس کانو یشهدون بیات الله اس تعلیلی دی مطلب زکه چې ودی چې انکار به کاو د آیاتونو د الله نه او نازل شپدی باندې چې دی ور پوری مسخري کولی
ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى تخویف دنیوي. او دا یو لسم اعتراضو چې یاره د رستو آیات کې دی چې دی ویله چې منګه د دې پسنګ کې قرب او نزدېکت لټو. مونږ خو دې له ځکه ورځو چې مونږ وایو چې مونږ به دې ته نږدې شو، نو دا خلک الله ته نږدې دی، نو مونږ به الله ته څه کی نږدې کی. نو دا یو لسم اعتراضو. دا غي جوابو الله وی چې عذاب پر راغې نو کم خلک چې د نزدېکت د پاره کم بوتان باباګان خدایان مقرر کړو هغه اس مدد ونکه. ولقد اهلكنا ما حولكم یقینا هلاکړي موږ چې تاسو نه چاپیر دي من القرى د کلو والاونه وسورفنا الآيات لعلهم يرجعون بیان آیاتنا د دې لپاره چې دی راوګرځي. ولولا نصرهم الذين ولې مدد ونکه د دې کسانو چې نیولې سوا د الله نه قربانن د پاره د نزدېکت الهاتن خدایان دی ویلو چې موږ به الله ته سکی نږدې کی. بل ځلوانهم بلکې ورک شو د داینا بیا ورک شو په نظر متن راتله. وذالک ابکهم او دا د دې دروغ و ما کان یفترون او هغه چې دې د ځان جوړول و ایس وربنا الیک نفر من الجن دلیل نقلی د جناتنا. ها چې ګورا الله وی کته نه مانی نو خیر دې کنه یاره پیران خو منی کنه. و ایس وربنا الیک نفر من الجن کلا چې رواړه مونږ ته ټولګه د پیرانو نه استمعون القرآن چې غوږی کې خودلو قرآن ته. نو قرآن کریم ته چې غوږ کې خود ګوره پیرانو دو کارونه وکړه. ادب یې کړل ادب او د دې وجنه د ادب د وجنه الله رب العالمین هغه ته ایمان څه دی هغه نصیب کړل. منګه مخ کې په سورۃ النمل کې دا خبره کړې و چې چا ادب کړل دی د سليمان عليه السلام د خط بلقیس هغه ته الله اسلام نصیب کړل. نو سوچ د الله د کلام څخه کوي ادب کوي نو غلب الله اسلام نو ور کوي مسلمانی بنه ور کوي. د دې وجنا دې ځکه د پیریانو یو پینځه خبرې دي هغه کړې دي دغه ته زده کا بس د دینه زده کا یو دالا چې دی یستمعون القرآن. بلکې د دې آیات کې لږ تقدیم تاخیر او کلاول حضور دی. حضور دا فلم ما حضروه کله چې حاضر شو او موږ چې قرآن شروع کوو نو دې آیات باندې اولنۍ خبرې ما کړې وي چې ادب د قرآن کریم هغه دا دی چې لاول به دې ته حاضرېږي زیاته ته وایي نه مړه ما له په لوډ سپیکر باندې زاورم که نه چېرته لري یا په بل نور وسایل لی په هغې باندې اورم نه که نږدې نو پکار دا ده چې درس قرآن ته مجلس قرآن ته حاضر شي. فلما حضرو بیا کله کله سړی حاضر شي خو هغه غوږ نه ږدي غوږ یې نه دی ښی نه نه پیریانو نه چل زده که یستمعون القرآن ځل د پراته دي که خیال دی خو لکه هغې څه دی خپل کار یستمعون القرآن. دریم دا ده چې بیا کله کله دسي سړی راغلی هم دی غوږ یې میښی دی خو خبرې کوي بل سره وایي نه نه انسی تو چوپ شئ. نو دریم ادب دا شي چې چپ شي. نو څلورم دا دی چې بیا به تر اخره پورې کښېني حاضر چې منځ کې وتښتي منځ کې به نه تښتي. خیر به دی کي چې تر اخره کښېني. نو فلما قضیه کله چې پوره شو صحیح را دا پنځم پکې بیا د ټولو نه ګران دی او هغه دا دی چې بیا به د دې نورو له دعوت ورکړي نورو له به دعوت ورکړي. اوس دا دعوت بیا د ټولو نه ګران دی او دا پیریانو دا پنځه کارونه کړي دي راغلی دي وادي نخله مقام دی او په دغه وخت کې په دی باندې برش اسمان کې گزارونه شروع شو. نو دوی راغله او دوی چې کوم دی نو دا د نصیبین مقام پیریان دي ځکه چې مشر تشکیلات ورکړه چې یو طرف ته لاړ شي او بل طرف ته جماعتونه تقسیم کړه. یو پکې دا جماعت ته دې طرف ته راغلی دی چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له د سهار مونځ ورکوي او مسافري ده مونږ د سفر دی او بس مختصر مونږ دی دوی چې را چې قرأت اوري چوپ شي چې زموږ مقصد دا دی او که نه
نو چې کله چپ شو غوږ یې کېښودلو جو بس چې غوږ یې کېښود سړي به کار برابري بېکار برابري. پرون ما دا خبره وکړه، پرون د دې ځای نه تبلیغیان حضرات لاړل که نه چې روزې له راغلي، صحیح ده. نو هغه نور خو به د دغه سار کې خپل هغه ترتیب مرتیب وکړه، نو بیا به چې موږ 8 بجې درس شروع شي نو بس هغې به لاړ نو حجره کې به څه شو للو شو، صحیح ده. نو هغه یو پکې نوجوان غوندې و، یو کس به و، هغه چې کوم دی نو دې ځای کې ناست و په دویم مرض باندې، په اول ورځ خو هغه هم بس لاړ تللی و، په دې دویم مرض باندې هغه مکمل کېناسته. چې کېناسته 2-3 ځله پاسې د مخ لاس پې وکړه، بیا به رالی بیا به کېناست، خوب به ورته. ما تی وی قسم دی چې دا قرآن ما پرېږدي نه، ما زه دا په دعوې سره وایم چې دا نوجوانان دې زمونږ یو درس واوري انشاءالله دا ټول زمونږ دي، خو مصیبت دا دی چې را پرېږدي راته څوک نه. هغې ته پته ده چې دې کې کشش ته دی او دا رانه دغه ما دا بوډاګان د دی شو خیر دی، پوه شوې. دا نوجوان چې کومه طبقه ده دا دې موږ له راکړي، موږ له د یو درس له صرف کینی، بس چې یو درس ته هم کېناسته نو دا فطرتن موحدین دي دا نوجوانان، فطرتن که نه. په دوی کې دغه قصې قطارې نشته، د زیارتونو دا قصې او د باباګانو دا قصې قطارې په دوی کې ډېرې کمې کوزي دي، خبره پوه شوې. د دې وجې نه پیري ادب وکړو، اوس هغه هم غوږ کېښود دې ځای کې که نه، چې غوږ یې کېښود نو بیا کار برابر و. بیا هغه وی چې ماله لکه بیا اجازت نه راکو د خپل ضمیر چې به زه دا پرېږدم، د قرآن پرېښودمه نه، د مقناطیس غوندې ځان ته او ما ته وی ټکی مې نه دی ویلی، لیک ته موږی ویم. وی ما ووی چې دا خو لکه مطلب دا دی چې ما هېڅ نه دي ویلي او دی پې ما داسې پویه کوي که نه، نو چې دا چا څه ویلي نو هغه له خو پکې ډېره پیدا ده. نو آن تر دې پورې چې باقاعده بیا زما دغه واغسته ما ته چې دا درس به زه اورم او ختم له به انشاءالله راځم. اورې نو مطلب دا دی د پیریانو نه ادب زده کوه. وایس وربنا الیک نفرا من الجن، کله چې موږ راواړو تا ته ټولګی د پیریانو نه، یستمعون القرآن چې غوږ یې کېښود قرآن ته، فلما حضروه کله چې حاضر شو قرأت د جناب رسول الله ته، نو قالو دوی ویل انصتو، انصاتم ادب شو. او بل دارا د دې لپاره کېدای شي وبس خبرې کو چې لکه دا وایي که نه دا څه چل دی یاره څه نه وینې بلې چپ کوي تاسو له غلي شي د الله چې دی څه وایي. حافظ ابن کثیر ذکر کوي چې د دې مقصد دا چې تاسو لږ چپ شئ چې مقصد مو دا دی او که نه چېرته څه بل څه دی. فلما قضیا کله چې ختم شو قرأت د جناب رسول الله، نو ولوا الی قومهم منذرین، وګرځېدل خپل قوم ته یېروونکي، منذرین مبلغین تبلیغ کوونکي. قالو دوی ویل یا قومنا، نو دا تبلیغ یې کوو. قالو دوی ویل یا قومنا زموږ قومه، انا سمعنا کتابا، یقینا واورېد موږ کتاب انزل من بعد موسی، چې نازل شوی پس د موسی علیه السلام نه. عیسی یې ذکر نه کړ، ولې وی دا یهودیانو ښه، او یهودیانو به عیسی علیه السلام ته کافر وینو، هغې څنګه مانه که هغې نه مانه که نه، ځکه خپل پیغمبر ذکر کا. مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کوونکی دی دغه چې مخکې د دې نه دی، هدایت کې حق طرف ته او الی طریق مستقیم او نیغې لارې ته. بیا قوم ته ګوره خطاب کوي، یا قومنا ای زموږ قومه، عجیبو داعی الله، قبولیت وکړئ د الله د رابلونکي، وآمنو به ایمان راوړئ په دې باندې، یغفر لکم من ذنوبکم، معاف به کړي تاسو له د ګناهونو ستاسو نه، ویجرکم او پناهي به درکړي تاسو لره من عذاب علیم، د عذاب دردناک نه. ومن لا یجب داعی الله، چا چې قبولیت ونه کړه د رابلونکي د الله، نه د اخلاصېدونکي په ځمکه کې، ولیس له او نه به د ده لپاره سوا د الله نه څوک مددګاران، دا کسان په ګمراهۍ ښکاره کې دي. اولم یرو دلیل عقلي، آی نه ګوري دی الله هغه ذات دی چې پیدا کړلي بر او کته، ولم یعیا او نه دی ستړی شوی بخلقهن په پیدایشت هغې باندې، قادر دی په دې خبره چې را جمدي کړي مړو لره، بلا ولنه انه علی کل شیء قدیر، یقینا الله دی پر یو شي باندې قدرت والا. ویوم یورز الذین، په ورځ باندې چې پیش پکړی شي کسان چې کافران دي په اور باندې، نو ته به وویلی شي الیس هذا بالحق، آیا دا حق نه ده؟ قالو دی وی بلا ولنا وربنا، قسم دی پر رب زمونږه حق ده خو موږ نه منله په کذبنا.
قال الله وی فذوقوا العذاب اوسه کې عذاب دیو جنا چې تاسو کو پر کاو فاصبر تسلی نبی علیہ السلام ته صبر کوا کما صبره لکه څنګه چې صبر کړه اولو العزم خاوندانو د کلکی اراده من الرسول چې پیغمبران دي یا مين بیان دي نو بیا به دا معنا شي چې ټول پیغمبران اولو العزم دي یا بعض علما وی چې نه اولو العزم پکې پینځه دي نو بیا به مين تبعیضی شي من الرسول د پیغمبرانو نه هلکه ذکر کوي چې ګورا و اولو العزم نوح والخلیل ممجد و موسی عیسی و حبیب محمد سراج المنیر وی اولو العزم نوح علیہ السلام دے او حضرت ابراہیم علیہ السلام موسی عیسی او حبیب محمد رسول اللہ دا پکې اولو العزم دی ولا تستعجل لهم او په تلوار مغواړه د دې لپاره عذاب کانهم لکه چې دا منکرین د قیامت یوم په غرض باندې یرونا چې دی ویني ما یوادون هغه چې دې سره وعده کولای شي لم یلبسو چې دی وخت نه تیر کړي الا ساعه من نهار مگر یو سکند ورځي بلاغن فهل یهلکو بلاغ یوم نذادا حج بلاغونو دا تبلیغی کتاب دی د تبلیغ کتاب هغه دا دی یا بلاغونو نزل للتبلیغ راغله د صد پاره دی د تبلیغ دی تبلیغ د پاره یا بلاغ په معنا د کافی سره هم راځي نو بلاغون من هاذا کافیون دا څه دی کافی دی بس دا کافی دی نور ته ضرورت نشته دی فحال یهلکو نه هلاکو لشی الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان امتیازات د صورت هغه دا دی چې احقاب کې یو ممتازو په عدم علم د الها او سرا به احوال المشرکین چاغيبا د مشرکانو د حالاتو نه خبر نه وهم عن دعائهم غافلون دارنګي صورت ممتازو په بیان د عداوت تیما بین العابدین والمعبودین د عابدین او معبودین په منځ کې دشمنی و نو پاغه سره ممتازو په ذکر د حالاتو د جناتو سره او دارنګي چې کم دینو په نقل د قول د مشرکین په حق صحابه د صحابه مبارک چې کوم خبره کړي وا چې لو کان خیرا ما سبقونا الیه سوره محمد صلی الله علیه وسلم 47 ته پس د سوره الاحقاف نه دی 95 دی پس د حدید نه نازل شوه دی ربط او تعلق مخ کی سره داده چې مخ کی صورت کې احقاف کې اثبات توحید دلته وی چې څوک یې نه مانی نو جهاد وسره وکا بیان د جهاد د مال منکرین یا مخ کی وی بلاغ اخر کی وی کنه بلاغ اوس وی ذریعہ د تبلیغ هغه څه شه دی جهاد او یا مخ کی وی پس بیرو صبر کوا دلته وی بیان د انتها د صبر چې صبر به تر کم وخت پوری کوي هداوت صورت ترغیب د قتال تا آیت نمبر 4 کی ذکر کړي هدارنګي صورت کې د دې زینا د څلورمي سه د قران کریم هغه چې کم دینو حوامیم و بیا ور پسیدا سلورم ایسا دا محمد فتح حجرات دا دری صورتون دی او پدے کے ترغیب دے قتال تا مع الکفار والمنکرین د کافر سره او د انکار والا سره جهاد کا الذين کسان کفر چې کافران دي علتون د جهاد یو علت کو پرې کړي دویم وسدوا عن سبيل الله او خلق بندي دلاري د الله نه اضل اعمالهم برباد عملونه د دایو عمل برباد دي والذین کسان امنوا چې ایمان راوړل بشارت عمل کوي نیک او امنو او ایمان راوړل دي او عمل کوي نیک او امر ایمان راوړل بیمانو زل علی محمدین وغا چې نازل شوی دی په محمد رسول الله باندې او دا دی حق من ربهم در رب د طرفنا کفر عنهم او برجې د دینات ګناونه د دیا یا لری وکي د دینا سیئاتهم
تکلیفونه د دی واصلا بالهم او خبه کی حال د دی ذالک دا بیان الذین بشکا کسان چې کافران دي اتبعوا الباطل تابعداري کوي د دین باطل وان الذین آمنوا اور چا کسان دي چې مؤمنان دي اتبعوا الحق تابعداري کوي د دین حق من ربهم د رب د طرفنا کذالک دارنګ یضرب الله امثالهم بیانې الله تعالی خلق ته مثالونه د دی فاذا لقيتم الذين ترغيب للقتال کلا چې تاسو ملاو شي دا کسانو سره چې کافران دي نو په دور بر رقاب فضربوا دور بر رقاب ضربا دا مقول مطلق دی د پاره د فټو فعل هو دې لرا دور بر رقاب په وهلو د سټونو باندې انفال کې ذکر کړو کنه چې فضربوا فوق الاعناق د سټ دبره گزار کوا الته مونږ ویلو چې یا فوقه سره هغه زائد دی نو فضربوا الاعناق نو سټي ووا نو چې سټوي نو سر شي جدا شي کنه نو چې سر جدا شنو پښتانه متل کوي و چې سر نه نو تنه خبري کوي کنه کوي وای نه کوي کنه نو مطلب مرګ دی اسنه چې هسپتالونه ته یوسي مطلب یې څه دی مرګ دی چې با جهنم ته ډایرک رسو چې مری او جهنم ته زی بس خبره ختمي یاد چې فوقا زائد نه دی نو فوق الرقاب د سد بر گزار کوونو د سد بر څه شی دی سر دی کنه مطلب سر ولا نو د سر نه سړی بچکیږي ډیر کم کو نو بس سر ولا نو چې بچکیږي نو پدر بر رقاب حتا تر دې پوری ځاس خنتموهم کلا چې تاسو ډیری وینې توې کوي نو په شد الوساق نو کلک کلک لکه وتړی یک سپکه پلاس درل ناغه سکا وتړه فإما منن یا به احسانی بعد رستو ردینا او یا تی پیدیا والا جرمانه تی والا و اما فداء یا غو پیسانو کا چیزا آزاد مکلی کنا نو بلس خبره ته ټیټی سترګي ګرځي کنا او کنا دانی جو پیسې تی والا نو پړ خو به برابر شي چې کومه ګولې دي خرابې کړي خو په واپس والی کنا حتا تر دې پوری تزال حربو چې او ورځي جنگ والا او زارها وسلا کم وخت پوری بجنګيږي وی تر سو پوری چې وسله یې خینه ده نو د هغه وخت پوری بجنګيږي یا دویم مطلب دا دی چې ابن کثیر وای چې د اوزار نه مراد اصل هغه پیټه د شرک دی وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگيږي به تر سو وخت پوری تر دې چې فتنه پاتې نشي فتنه کې دوه معنی کړو یو دا چې شرک لا يبقى شرک ابن کثیر وای چې پاتې نشي څه شي شرک یا علامه خازن وی لا يبقى الا المسلمون چې مسلمانان سره پاتې شي نور څوک ختم شي یا فتنین مراد دادا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات دلته فتنه په سمانه ده مؤمن ته تکلیف ورکول نو هغه وخت پورې بجنګيږي چې مسلمان هغه آزاد شي او هغه ته تکلیف نه یو ذالک دا جنگ ولو یشاء الله کو دا الله خو غشوا یا دا قتل د کافرانو الله د لسده حق کړي دي ولی کدا الله خو غشوا لن تصر منهم الله با د دینا بدلا غستوي په خپل باندې الله به په خپل بدلا غستوي تا ته ضرورت نو ان به خسف و مطری الله به په دې ځمکه وردن نکړي وي الله به باران راوستوي او ټول به سده مردار کړي وي لن تصر منهم ولكن ليبلوا لكن دا تاسو باندې امتحان دی الله دل د جنگ حکم کړی دی زکا چې الله رب العالمین تا باندې امتحان کوي ولكن ليبلوا لیکن د دې لپاره چې امتحانو کې د باج تاسو نه په باز باندې والذین کسان قتلوا فی سبیل الله چې وجل شوی دی په لار د الله کې بقره 154 کې تیر شوی دارنګه آل عمران 159 کې ولا يضل اعمالهم هیچری با برباد نشي عملونه د دی اعمال به برباد اغه نه یو حد دی وجنا ګور عبد الله ابن رواحه ویو صحابه به ارمان کو د شهادت به سکو ارمان به کو ولکننی اسال الرحمن مغفرتن لکننی اسال الرحمن مغفرتن و صدقه ذات قرائن تقذب الزبدا
وې زه د الله رب العالمین غواړم څه شی مغفرت او داسې گزار چې هغه چې کم دینو دا وینه سره دا زګونه سره هغه چې کم دینو هغه کوي او توانتن کبدای و دارنګي هرن مجهزتن بهربتن تنفذ الاشاء والكبدا وې داسې گزار چې هغه چې کم دینو داسې اسلحه یو داسې وسله یو چې هغه زما چې کم دینو پختۍ او جګر هغه جدا کی د صحابه کرامو هغه به چې کم دینو سده ارمان کو د شهادت سیادهم و یصلح بالهم الله وزردا چې هدایت به وکي دیتا او خبر کی حال د دیا یا دا هدایت نه مراد دنیا ده او صلاحیت د حال هغه آخرت ده حدیث کې راځي چې الله رب العالمین بدایته چې کم دینو سده خپل حالات هغه ولغه کی حدیث کې د سر راځي معدی کرب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایل د شهید د پاره چې کم دینو شپږ خصلتونه اولنې خبره خداله چې وینې لازمه کی تر رسیدلې نه چې الله یې تمام ګناهونه معاف کړي چې کوم حقوق الله دي حقوق العباد خو نه معاف کیږي ٹھیک ده دویم دا چې الله رب العالمین د تخپل ځای د زنکدن په وخت کې وخی د جنت چې کم ځای ده ناغه وته وخی د دیو جنا د شهادت په مر کې ډېر لوی خوند دی حدیث ته بخاری دی چې هر چاته به ویل شي چې ته دنیا ته ځې جنتی ته کنه اره وو جنا دنیا ته نظم صرف الا شهید بدا ارمان کوي نو دی بسوي لکه دی په خړه دنیا کې څه کوي چله برازي دی وو ثم اقتل ثم احیا الله ما ولګه چې بیا څه شمه قتل شم بیا جم دی بیا قتل بیا شیخ الحدیث نور الله مرقدو فرمایل وې د دین معلومیږي چې د شهادت په زنکدن کې کم خوند دی نو هغه په جنت کې نشته ځکه خو شهید څه دی دوباره هغه چې کم دی نو ارمان کې او دوباره هغه د مرګ د پاره دی وې چې زلاړ شمه دارنګي دریم خاصلت دا دی چې دته د ایمان جوړه واچولې شي او څلورم خاصلت دا دی چې دته هغه کټورو سترګو والا هوري شي هغه په نکاح باندې صحیح ده او پنځم دار چې د عذاب قبر او د لوی یری نه بچ شي په امن شي او په دې سر به ول د عزت یو تاج کیدی او پای کې به یو مل غلره د دنیا او د ما پیها نسیو هغه بهتره او دا لاسه کې شپږم داده امام ترمذی حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی چې د تبا دوا اویا نکاحونه او تړلې شي دوا اویا نکاحونه وردا یعنی دوا اویا زنانه ورته په نکاح شي او د اویا او انسانانو به د رشتہ دارو سره سفارش کوي ويدخلهم الجنه دنه بکی دلاره جنت تعرفها لهم دی کوم یو معنا دا چې خودلې به د خپل مقام مطلب داري لکه اوس یو سړی دی دلته ولا چا کور جوړ کړي دی کنه اسلام آباد کې ولا چا کور جوړ کړي دی ورته ته پته نشته دی نو دې چې دې نه لاړ نه ته په پوسونو ستړي صحیح ده کنه اوس کو کاته لګه آسان نه خلک کنه بس خدا کاته و چې دنو دالګه دا وی دغه راولېګه څه ته وی الکه لوکیشن راولېګه صحیح ده اوس دقه دا لوکیشن بالته چلیږي دا لوکیشن با الته یو ار سړی به سیده سره روان په دې لانجو کوم نو پویا سورج مخ کې مولوی صاحب راته دلته نو ماته لوکیشن راولېګه مې لکه په دې قصو څه پوهه خو ساده باده سړی ناغا طریقې را ته وکړه چې وملېګا نو بس نیمه غنټه تیرې ده سړی دې ځای ودرې وې دا واشي د لوټ فکر راځي دا ځای دې مې بس راځه او کو سیتر ته سړی ودرې خیال دې کنه اوس دا لوکیشن بالته چلیږي ها هر په حالو الله به هر چا خپل بنگلا خپل بلډینګ خودلی هر سړی خپل بلډینګ ته رواني پردي ته با نزي ته پوس ما پوس بم پکې نه یم بس پل ځای ته روان یا رب عالم دا مطلب دی ابن عباس سے وای چې دا به ول خوشبودار کړي وسر ځکه به دا ګړباتې مل باندې لګي دي پوښ کنه رب حاله
یا دا چې هر پر تعریف نه دی، یعنی الله رب العالمین په دنیا کې د جنت تعریف کړی دی کنه چې جنت د څه ځای ده او د څه او د څه پوښ وکړه. یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والاو، ان تنصروا الله، کچره تاسو امداد وکړو د دین د الله تعالی، ینصرکم الله، واستاسو مدد وکي، ویثبت اقدامکم، مضبوط بکي تاسو قدمونه. والذین کسان چې کافران دي پتا سلام هلاکت د دې لپاره، واضل اعمالهم، برباد عملونه د دایو. التمویل ازول اعمالهم، دلته وی ازول اعمالهم. هدارنګي هرستو بیا ذکر کوي په نو کې وي فاحبط اعمالهم، فاحبط الله، فاحبط اعمالهم نو کې بیا وي. دې کې هو تکرار دی. د دې وجه علماء ذکر کوي چې اعمال دا غیر پر درې مصداقات دي. اول کې وای نیک عمل برباد دی د کافر، لکه روزه نیسی مونږ کوي کنه. دویم کې وای شرکی عمل برباد دی، لکه د غیر الله کم نظر کړل دی، د قبرونو نه طواف کوي. او دریم کې وای پاحبط اعمالهم، د کافرو چې کم ترتیبات دي او چلونه دي او تدبیرونه دي د مسلمان خلاف، نه هغه څه دي برباد دي. نو ځکه درې ځله ویل دي ذالک دا هلاکت او ضلالت، ځکه د بیانهم کړهو، ځکه چې دی بدګنی ما انزل الله، هغه چې الله را لګلی دي. نو پاحبط اعمالهم، برباد کړه عملونه د دایو، تخویف دنیوي. افلم یسیرو په الارض، آیا دین ګرځي پزماکه کې ودی ګوري سرنګ شان جام دا کسانو من قبلهم چې مخکې ود داینا، دمر الله علیهم، الله هلاکت راوسته په دی باندې. وللکافرین، د پاره د دې موجوده کافرانو امثالها، پشان د هلاکت د مخکنو کافرانو، د پخوانو کافرانو. الله وی دیبم د ست تبا کم ذالک، دا مدد د مؤمنانو زکه کوما چې به ان الله مولا الذین، یقینا الله تعالی مددگار دی دا کسانو چې مؤمنان دي، او کافران چې لا مولا لهم، داغي مددگار نشته. هغه اوحد کې ویلو کنه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل आवाज پکې وشو چې الا ان محمدن قد قتل، نو صحابه کرامو میدان سکه هغه پرې خو. نو بیا چې کله جنگ ختم شو، هنو دی را فاسدل ابو سفیان ویلا فیکم محمد در کشتا، نبی علیہ السلام جواب مور کا. دوی موازه وکا ویلا فیکم ابن ابي قحافه، ابو بکر شته دی، نبی علیہ السلام جواب مور کوي. ویلا فیکم عمر بن خطاب شته دی، ویل جواب مور کوي. جو عمر ټینګې دی چرته شو، نبی علیہ السلام جواب مور کوي. ویل دا هو بولا ویل ګټلې دي دا، هو بولا ګټلې دي دا. نو نبی علیہ السلام اوس جواب ورکړي چې شرکی کلمې ویل دا ټول چې دی الله د لسدي ساتلی دي، ټول جمع دي. او بل دا دا چې ته وای چې هو بول ګټلې دا وینا ګوره الله اعلی واجل، الله وجت او لوی دی، هو بول بدی سو کی به आवाज کو ویل لنا العزا ولا عزا لكم، زمون عزا بهشته دی استادو نشته دی. نبی علیہ السلام جواب ورکړ ویل سو ورته وایو، ویل ته وای چې لنا المولا ولا مولا، زمون امدادی معاون شته دی او استادو نشته دی. ٹھیک شو. نو دا وان الکافرین لا مولا لهم، بشارت ان الله يدخل الذين امنوا، قنن الله دنکیا کسان چې مؤمنان دي نه کمل کې باغونو ته چې بهيږي ولان دي دونو داغه نه ولي، کسان چې کافران دي تمتعون فائدالي، او خوراکي لکه څنګه چې خوراکي ساروي او ور چې ده مسول لهم، زائد اوسېدو ده د دی. وکای من قريه، او به الله وي د څارو غوندي خوراک کوي. نو د څارو خوراک د کې تشبیه ده په ګڼو سيزونو کې. یو دا علما ذکر کوي چې کافر چې ده نو عدم الفکر والتفکر فی عاقبه الاكل، د مسلمان خوراک د دې لپاره دی چې زه عبادت ته تکړه شم، الله به د دې تپوس کوي. وسو کافر دغه انجام ته نه ګوري، خو صرف خېټه ډکې. صحیح ده. دویم څنګه چې ساروي سره بس صرف خوراک ته وسوټا ده،
نو ددم دغه مطلب دی. ټیک شو. دویم دا ده چې څاروی را پرېږدي نو پردی پټی او خپل پټی نه ګوري. عدم الفرق بین الحلال والحرام. دغسې کافرم د حلال او د حرامو تمیز او فرق نه کوي، خو ورځي پې بس چې څه شی جو بس خوري نو کته کوي. دریم دا دی چې ګوره کله څاروی خوراک وکړي نو اکثر سورب شي ډېره، نو چې سورب شي بیا د ولادت ملادت پروګرام نه کوي، لنګېږي نه، نو بس بیا قصاب تخته ځای شي، نو خلک یې کته کي. پوه شوې که نه؟ دغسې کافره چې کله غټ شي نو ښه غټ به شي، نو بس بیا مردار شي، نو چې مردار شي جو د قبر چینجي هغې وخوري، د هغې خوراک شي. صحیح ده. پنځم پکې دا دی چې ګوره څاروی د بل خیال نه ساتي، خو خپل ځان څه دی مړی، بلکې یو بل په ښکران هم وی راوی ځان ته ځای برابروي که نه. دغسې کافر هم دی د بل چا خیال نه ساتي، خو خپل کار کوي. مسلمان هغه به چې کم دی نو د فقیرانانو خیال ساتي، د غریبانانو خیال به ساتي. شپږم دا دی چې کافر چې څاروی چې خوراک کوي نو بسم الله ورته کوي، نه کوي. که تیره شي نو په منځ کې بله دعا وایي چې بسم الله اول و آخرو، او په اخره کې الحمدلله رته اورېدله، وایي دغسې کافره چې هغه ومه یاکلون کما تاکلون الانعام، د څاروي په شانې خوراک کوي، بسم الله ورته نه کوي، منځ کې دعا نه وایي، اخر کې الحمدلله نه وایي. دارنګې څاروی چې دی نو هغه چې خوراک کوي نو شکر پې نه وباسي، الحمدلله. نو دی هم دغسې دی. څاروی چې دی نو هغه ځان مکمل مړوي، ځان مکمل په ډکه خېټه باندې خوراک کوي. نو دغسې کافر هم څه دی په ډکه خېټه خوراک کوي. او بل پکې دا ده چې څاروی په ملاسته خوراک نه کوي، په ناسته، بلکې څه کوي په ولاړه کوي. نو کافر هم څه کوي په ولاړه کوي. نو زمونږ مسلمانان هم څه کوي په ولاړه کوي، د ډنګر زامن دي. پوه شوې که نه؟ نو دیم لګیا دي ویرې جینو نو شادي حال ته ځو. هلکه دی ته دا نوم ډېر ښه ښکاري، دا د بې حیایۍ مرکز، د ګناهونو مرکز ته ځو، دی ته وایي څه شادي حال. ځکه هلته کې خوراک په څه دی په ولاړه دی که نه، او په میز خو دی. نو حدیث کې راځي، ترمذي روایت دی، ابواب الاطعمه کې لومبنی حدیث ته راوړي چې نبی علیہ السلام په میز چرته خوراک نه دی کړی، او نبی صلی الله علیه وسلم هغه چې کم دی نو داسې په دې وړو وړو پلیټونو کې هم خوراک نه دی کړی. دا کوم چې موږ اوس لکه که نه اکثر هر چاته ځان له پلیټ څه دی پروت وي، نو لږه لږه ترې راله او بس خوراک. داسې رسول الله داسې خوراک نه دی. الله والله. نو نن مسلمانان هم د هغې نه متاثره دي، د څاروو په شانتې په ولاړې څه دی هغه خوراک کوي. په غټو پروګراماتو کې ټول دقه پروګرامي چې په ولاړه باندې خوراکي. تسلی نبی علیہ السلام وکای من قرية نوړر د کلو والاونه یا شدو هغه سخت قوتن په طاقت کې من قريتک التي د کلی ستا هغه نه اخرجت کا چې تیر راوستلې اهلکناو نو موږ هلاک کړو دی لرا ولا ناصر لهم نو امدادي د دې د پارا فمن کان علی بینا تقابل مقابله آیا غسو چې وی علی بیناتینو په ښکار دلیل باندې درف د طرفه نه کمن اې د پشان دغه چا دی زوین له سو عملی چې خيسته شوی د دلا بد عمل ده وتبوا واو تابعداري کې د خپل خیالاتو مثال الجنه التي مثال جنت غاوي د المتقون چې واده شوی د متقینانو سره پیا نهارون پای کې به ولی مما هندو بونا غیر آسینو چې زړی بنیو ځکه وبم چې زړی شنو بیا مزه نه کوي وانهارون ولی بيو ملا بنین د پيونا لم يتغير چې نه به بدل شوی توامو خوانداغي خوان کې به فرق نه راغله بلکې تازه تازه بيو وانهارون ولی بي من خمرین د شرابنا لذت للشاربین خوان ورکون کې به سکون کولرا وانهارون نور قسم ولی بي من اصلین د شادونا مصفا صفا مچي به پکې نه ها
نور خواندونه به پکې نه وي. ولهم د دې لپاره په دې کې من کل ثمرات وي څه به دي سر حکومه خور قسم میوې به نو او بخشش به د رب د طرفنا. نو مقابله شوه کمان اېدې په شان دغه چا دی چې هغه همیشه په اور کې او سکولی شي په ده باندې اوبه حمیمن ګرمي فقط تمام او ټوکړې کې کلمېده ده. ومنهم او بعض ردینا زجر منافقانو ته بعضې د دوی نه هغه څوک دي استمیلی کا چې غوږ دي تا ته حتی تر دې پورې دا خرجو کله چې دی وځي من عندک ستا د خوا نه او ستا د مجلس نه. قالو للذین ناس دی واسې څه دی توجه نشته دی. نو قالو وایي للذین کسانو ته اوتو العلم چې ورتلی شوی د علم ماذا قال آنفا دا اوس یې څه وویل یاره دا څه ویلو دی خو لګیا اوس ډېرې خبرې کولي چې دا یې څه ویله. نو دی چې کم دی نو څه دی دی اوده ناست دی اوده ماذا قال آنفا. اولئک الذین دا کسان طبع الله ولا قلوبهم مور لګولې دی الله تعالی د دې پزلونو باندې وتبو او دې تابعداري کوي عوام د خپل خیالات او بشارت. والذین کسان اهتدوا چې دې هدایت مندلې ده نو زادهم هدا زیاتې دي له توفیق واتاهم او ورب کې دې تا تقواهم آثار د تقوا هيا دادا چې دې له توفیق د تقوا او د پرهیزګاری ورکی. وهل ينظرون د انتظار نه کوي الا ساعه مگر د قیامت انتاتهم بغتتن دا چراو شری تناسافا فقد جاء اشراط واقعا راغلی دی وړي علامې د قیامت. فان لهم چرته به د دې د پارا ذکرهم نصیحت اذا جاءتهم کله چې د قیامت راشي چې قیامت راشي نو بیا به د دې د پارا نصیحت کمزې. پالم پوهشا انه شاندار لا اله الا الله چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله. بخنه غواړه لدم بکا د ګناه د امت د پارا یا د خپل بوج د پارا خلاف اولا امور د پارا. وللمؤمنین مؤمنانو سړو مؤمنانو زنانه ولا والله یعلم تقلبکم الله پویږي په زیاده راوړېدلو ستاسو ومسواکم او په زیاده اوسېدلو ستاسو. ويقول الذين دویم عیسی او دی کې چې کم دینو اتلس ناکار صفاتونه دي د منافقانو. ويقول الذين امنوا ويا کسان دخل مؤمنان لولا نزل سورتون ولی ننازل لشی او سورت پیدا انزلت کله چې نازل شي سورت محکمه مضبوط او ښکارا. وذکر فی القتال او یاد لشي په دې کې جنگ. نور ایت الذین یصفت داده تبوینا کسان چې پزرو دې کې مرز د منافقت دی ينظرون الیکا ګوري وتاتا نادور المخشی علیه پشاند قتلو دا چا چې به وشي راغلی پاغه باندې من الموت د يرینا او د مرګ نه کسړې د مرګ نه به وشه دي ځن کدانې دي. نو دا منافق برته د سګډ وډ ګوري یری کې با الله پاولا لهم هلاکت د دې د پارا یادار چې اولا په معنا د لایق ته نو په اولا لهم طاعت لایق د تابعداري وا وقول معروف او نیک وینا وا دا ولا غره پیسا زمل امرو کلا چې مضبوط شکار د قتال پلو صدق الله کچری دی رشتہ غنل والله لکان خیر اللهم دا با د دې لپاره غره وا په هل عسیتم آیا امید کولای شئ تاسو نه ان تولیتم کچری تاسو وګرځي د جهاد نه نو فساد وو کې پسمکه کې مطلب که تاسو جهاد نه کوئ نو مسلمان ته فساد جوړ شي لکه اوس دغه څه مسله ده فلسطینی و ترا باندې کړه دي او هغه غریب ول تباہ برباد حزکه د نور دا فریضه صدا هغه پرېخه ده دا فریضه پاتې ده چې پاتې ده نو د دیو جناغي او دا بار منګول پارمي چرګان دي چې پنجره ته ورشي د پارمي چرګ نو ار یو چرګ هغه ځان سیټ ټکي وې دا بل دی خیر دی یو کنه پوښوي خو جزه سیما ز سیټ ټایم او ز بچي مسلمان هم پارمی چر جوړ شوی ځکه پارمی چرګان ډیر خوري نو د دنه دغه جوړ شوی دی نو د دیو جن چې کم دینو دی وای بس ماته د خیری ازما سر ته د خیری نو نور د خیر دی نو دا به نمبر په نمبر دغه پنجره کې یو چرګم نه پات کی یو د یو نمبر بیا بل کنه په دغه طریقه باندې نو دا حددی نمبر دی بیا ان تولیتم یا تولید ولایت نه ده کچری تاسو مشران وګرځي نو فساد به وکي پزماکه کې او کټ پکې رښتې دا کسان لعنهم الله لعنت کړي دی الله په دې باندې دا پنځم خباثت په اسام او نشپغم کان کړي دی دوی لرا او وم و ام ابصارهم
اوړاندې کړي دي سترګې د دې افلا تدبرون القرآن دا تم خباست آیا دې سوچ نه کوي په قرآن کې ام علی قلوبین نه بل علی قلوبین بلکې د دې په زړونو باندې اقفالها جندري لګېدلې دي نه هم خباست ان الذين ارتدوا یقینا کسان چې وړېدلې دي حالات بارین په شاګانو باندې من بعد ما تبين لهم الهدى پس دا غنا چې ښکار شوی دی ته هدایت او شیطان چې سوال لهم خسته کړي دي د تبد اعمال او املا لهم او مهلت ورکړې دي دوی ته مهلت او تور کړې دي ذالک دا خسته کول د اعمالو بیانم قالو زکه چې ویل بدایو للذین کسانو ته کریو چې دی بدګنل ما نزل الله چې الله را لګری سنتی حکم زردا چې موږ بستا ستابیدارو کو په باز الامر په بازي کارونو کې چې هغه د پیغمبر دشمنی ده وای موږ هم د سره ملګری یو والله یعلم اسرارهم کته دا ته صفات راغي سره پټه خبره ختمه کړی دا وی والله یعلم اسرارهم الله پویږي په پټو رازونو د دایو پکای پاسرنګي به حال ده اذا توفدهم الملائکه کله چې وفات کې دلره ملائکی یضربون وجوههم وهبا مخونه د دای مخ په ولا ټکای زکه دا زید عزت ته ها او د کم وخت کې به ولا وای دا ولا په دې ځن کدن کې وای وادبارهما او دغه زینب ولا وای ها نو دې ته عذاب الکټ وای ته خو د عذاب قبر خبرې کې موږ د عذاب کټ خبرې کوو عذاب کټ په میلوي ها ذالک دا عذاب انه متبعون زکه چې دې تابعداري کړې دا دولسم خباست ماس خط الله دا هغه سوچ الله یې سده وسه کړې دي چې هغه ناس ته د جهاد نه وکریه رضوانه دا دیالسم خباست او دې بدګنی رضا د الله نو پابت اعمالهم سوالسم خباست نو برباد کړه اعمال د دی اما حسب الذين آیا خیال کیا کسان پنځلسم خباست چې پزلونو د دې کې مرز دی الله یخرج الله اذغانهم چې الله بارا ونباسي د دې کینی ولنا ولو نشاء کو چره زمون خو غشوا لا اریناکهم خامخابم خودلیو تا دا منافقان نو الله وسده هغه خودلیو پل عرفتهم بسیماهم خامخابتا پی جاندلیو بسیماهم په علامات باندې ولا تعرفنهم او خامخابتا پی جاندلیو دی لرا دا شپاړسم خباست دی علامات یې سره چې د مؤمن سره سکی بوقس کوي بس د دې دغه کار بیا میټینګ ولا تعرفنهم او خامخابته په جن دي لرا پیلان القول په چالا کوي د خبرو کی د منافقو د خبرو تکړه دي د خبرو سره تکړه دی یې رجینو مونږ به تام مړیو کنه سیدا او غوستا 25 غنټه تابعداري اې رجیلال کلی چرګانیو چې تسوینو مونږه مون والله یعلم اعمالکم وی الله په دې ستاسو په عملونو الله دې د عمل خبر دی ځا کار یو سوای هاو ها بیا پټ بلبل سکی دا منافق کاری د سينو ولنبلونکم حکمت د فرضیت د جهاد الله ولی فرض کا وی ولنبلونکم خامخامنګ امتحان کو پتاس باندې اتا تر دې پوری عالم المجاهدین چې مونږه جدا کو مجاهدین تاسو نه کار کو مجاهدین تاسو نه والصابرین مضبوط ونبلوا او کارکو اخبارکم استاسو حالات ولسم اتلسم ان الذين كفروا کنا کسان چې کوپر کړه دي اتلسم وسدوا عن سبيل الله او خلق بندي دلار د الله نه وشاق الرسول او مخالفت کې د پیغمبر من بعد ما تبين لهم الهدى پس دا نه چې کار شدی ته هدایت لای در الله هیچره زرب نشور کول الله ته شی اند زری برابر وسيهبط اعمالهم او زردا چې برباد بکی عملونه د دی ترغیب یا ایو الذین آمنو یا ایمان والا او تابعدارو کې د الله او تابعدارو کې د پیغمبر ولا تبطلوا اعمالکم او مبربادوي اعمال بالشرک والنفاق په شرک منافقت او په خلاف د الله او د رسول سره عمل مبربادوا چې د الله او د الله د پیغمبر سره خلاف کوي ان الذين كفروا کنا کسان چې کوپر کړه وسودوا عن سبیل الله او خلق بندي دلاره د الله نه ثم ماتو بیا مړ شو دي کافری ولا يغفر الله لهم یچره با بخنون کې الله دیتا ولا تهنوا سستی مکوي وتدعو رابل المکوي الى الصلب صلح تا مسلمان با چاته د صلح دعوت نور کوي البته وان جنه للسلم نپجنه لها کا غیرت دعوت در کی چر روغه بو کو کنه نو خیر دی بیا وسره وکا
تب ورته د صلح دعوت نه ورکوي. فلا تهنوا نو سستی مکوئ په جهاد کې، وتدعوا الى السلم او بلنه مکوئ صلح ته، وانتم الاعلون ځکه تاسو اوچتي ای. به اعتبار دلیل مسده اوچت ته، اجر او ثواب مسده اوچت ته، یا په اعتبار د نصرت ځکه تاسو سره الله مدد د الله مدد دی. والله معکم الله تاسو سره دی. ولیترکم او هیڅ به کم نه کی تاسو نه اعمالکم بدل د عملون تاسو. کته وای دنیا را نه پاتې کیږي نو تزهید من الدنیا. انما الحیات الدنیا یقینا ژوند د دنیا لایبون لوبې د ماشومانو دی، ولاونه او تماشې د ځوانانو دی. که تاسو ایمان اورو او تتقوا پرهیزګاری وکړه دربه کی تاسو ته اجورکم اجرون استاسو، ولا يسألكم اموالکم او نه غواړي تاسو نه الله تعالی ټول مال د الله نه غواړي، بلکې الله وی لګو بازي کنه و مما رزقناهم ينفقون بازي بلګي. یادارا چې نه غواړي تاسو نه الله مالونه تاسو د خپل پیدا د پاره د الله په کیسه پیدا وستا په کې پیدا درکړې مله دې او الله ویل غوا او اسیدنه نه غواړم. یسلکموها کچروي غواړي تاسو نه پيو په کوم زورو کې پتا سو باندې مطالبه وکي د ټول مال چې الله ټول ولګون به ګوره ګرانه ده نو تبخلو تاسو وسو کوي بخلو و یخرج اذغانکم او رب باسی تاسو کینی. ها انتم ترغیب الانفاق تاسو اولای دا کسانی تو داونا چې تاسو را بلل شي لتنفقوا فی سبیل الله دیر پارا چې تاسو خرچو کوي په لار د الله کې. پمنکم ما یبخلوا باش تاسو نه غسوري چې بخل کوي، و ما يبخل چا چې بخل وکا فانما يبخلوا یقینا نقصان د بخل د علی نفسي ان نفسي من علی نفسي په خپل ځان دی. الله غنی دی وانتم الفقراء او تاسو فقیران یی څه ضرورت نشته استعمال تا. و ان تتولوا کجره تاسو وګرځیدلې یستبدل غیرکم بدل کې براوري قوم یو قوم غیر تاسو نه، ثم لا يكونوا امثالکم بیا بنوي تاسو غوندي ان تاسو پشان نافرمان بني، بلکې هغه به مخلصین مجاهدین تاسو غوندي بني به ترک القتال چې jihad مو پرېخه دي. امتیازات د سوره محمد سورت ممتاز په تقابل په مابین د صفات د مؤمنانو او مشرکانو کې. دویم سورت ممتاز په بیان د علل کثیره د پاره د jihad. دریم ممتاز په اوصاف قبیحه د پاره د منافقانو تقریبا اتلس. سورۃ الفتح